السلام علیکم. ډینګي ماته شوې تاسو ته پته ده نن دوباره راغلی وم ټیسټ لا نو چې څه ډیټا مې د لیبارټرۍ نه واغسته نو دوی وایي چې یاره 100 مریضان د ډینګي راشي ټیسټ لا نو 70 پکې پازیټیو وي او پشاور پرون په ټي وي چلیده چې 13 اضلاع ډیر زیات متاثره دي او پشاور پکې په ټاپ باندې دی. زه راغلی وم خپل پلیټلیټس ټیسټ مې کو نو اول زما چې ډینګي پازیټیو وه 143 نن 113 ته راکم شوي. دې کې ټول نه خطرناک دغه شی دی چې په پلیټلیټس باندې به ډېر نظر ساتي خو د ډینګي خلاف صوبائی حکومت له پکار دی چې په جنگي بنیادونو باندې سپریګانې وکړي د دې مخنیوي وکړي او دا کم خلک چې سپریګانې کوي په دوی چیک وساتي چې آیا دوی صحیح سپری کوي که نه تش لوګي په علاقو کې کوي ځکه چې د سپری نه باوجود ډینګي دومره تیزۍ سره ولې روان دی. عالمي اداره صحت لم په دې باندې نوټس اخیسته پکار دي او مشیر صحت چې دی احتشام خان هغه ته هم پکار ده چې هر څه پرېږدي او صرف ډینګي ته توجه ورکړي. دا یو ډیره اهم مسله ده او ډیر خلک ترې متاثره دي. امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.